أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورة النساء پدی سورت کے احکامات بین الراعی والرعیت. سورت دری سیو اولنی حصہ دری بابونا و پاول باب کی شپاڑس احکامات دپارا د اصلاح د رعیت. پارے کے اولنی آیت کی تمہید او دارنگی ترغیب اس دی زینا احکامات بیانی. وآتوا الیتاما اموالهم اولنے حکم دے د یتیمانانو د مالونو حفاظت وکړي او د یتیمانانو مالونه هغه مخوري په چلول، چونکه دا صورت دی د ضعفاو د کمزورو د حقونو د بیان. په معاشره کې یو ضعیف او کمزور انسان هغه یتیم و. یتیم سره په د معاشره کې ډیر ظلمونه شروع. الله رب العزت فرمایي چې یتیم لا د هغې مالونه ورکړي. یتیم هغې چاته وایي په انسانانو کې چې هغه بالغ نه او پلار یې وفات شي. چې بالغي نو بالغ ته یتیم نه وایي، او دارنګې که مور یې وفات شي نو هغه هم پښتو معاشره کې خلک وایي دا یتیم دی، مور یې نشته، خو شریعت کې هغه ته یتیم نه وایي. د هغې وجه دا ده چې خرچه او نفقه په مور واجب نه وي، په پلار واجب وي. او د مور په مرګ باندې انسان د خرچې نه محرومه کېږي، البته د پلار په مرګ باندې دی بې سوري شي، بې سایې شي، د خرچې نه محرومه شي. چې یو ماشوم د هغه پلار مړ شو نو وارثانو له پکار دي چې د هغې مالونه هغې له ورکړي. وروستو را روان دي چې یتیم وړوکی دی، ماشوم دی، بې وقوفه دی، نو هغه له مال مه ورکوه. او دلته وایي چې مال ورله ورکه. اصل کې چې یتیم هوښیار دی نو وله ورکه چې خپل مال ساتلی شي. او که یتیم ساده دی او ډېر وړوکی دی، مال نشي ساتلی، نو وله وایي ساته، چې کله لوی شي نو د هغه مال هغه له بیا ورکه. او د هغه مال ته مه خوره. د یتیم هغه مال یتیم له خو حلال دی، ځکه د هغه خپل مال دی. خو که ته یې خورې نو د هغه مال تا دپاره پلید دی، حرام دی، ناجایز دی. د یتیم مال به نه خورې. ورپسې آیت کې دویم حکم بیانوي چې یتیمې جنۍ هغې سره انصاف وکړي. چې په نکاح اخلي نو چې هغې سره بیا ظلم زیاتی ونه کړي، مهر تیثار نه کړي او بې ځایه وهل ټکول به نه کړي.
که په نکاح نه اخلي نو دغه شان ستا په کور کې یتیمه جنۍ ده نو هغې سره ظلم او زیاتی مه کوه. لومړی شروع د یتیمانانو هلکانو جنکو نه وکړو، ځکه دا کمزوري په معاشره کې د دې د تپوس کولو هېڅوک نه و. الله وی وآتوا الیتاما اموالهم، ورکئ یتیمانانو ته اموالهم مالونه د هغې، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، او مبدلوی پلیت لره په پاک سره. یو معنی خدا ده ولا تتبدلوا الخبيث، مبدلوی بیکار مال لره بالطيب په پاک سره. سمانه چستا مال خبیث دی بیکار دی، یتیم هغه ښه دی او ته دوکاو کې نو هغه خپل یتیم ته پرېږدې او د یتیم نه هغه ښه شی ته والې، داسې مه کوئ. د یتیم ستا او د یتیم پلار هغه مطلب ورونه دي، یو شان ځمکه ده نو یتیم نه هغه بیکاره ځمکه ورکړې او هغه ښه ته والې. څاروي دي هغه بیکاره هغه ته پرېږدې او ښه ته والې، نو داسې مه کوه. انصاف وکړه. که ته یتیم وي نو تا سره چې خلک څنګه معامله باندې ته خوشحاله یې، هغه شانه معامله د یتیم سره وکړه. ځان له چې کوم څیز خوښوې نو هغه بل نه هم خوښ کړه. دویمه معنا ولا تتبدلوا الخبيث، مبدلوی حرام بالطیب په پاک سره. د یتیم مال چې دی نو هغه یتیم له خو حلال دی، خو چې ته یې خورې نو تا له حرام دی. نو ګوره د خپل حلال ورکې او حرام راخلي، داسې مه کوه. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، او مخورئ مالونه د یتیمانانو الى اموالکم، الى په معنی د مع اموالکم، د خپلو مالونو سره ګډوډه. دی ولی وي د یتیم مال راواخلي او د خپل مال سره شریک کي او بیا وي دا خو زما خپلې دي، دا مې ګټلې وي او دا راته داسې چل شوی او دا هغسې چل شوی او حق د یتیم یې او دې ته خورې په چل ول د خپل مال په نوم یو ځای کې د خپل مال سره او بیا یې خورې، نو داسې مه کوئ. ولې انه کان حوبا کبیرا، یقینا دا د ګناه لوی، انه کان حوبا کبیرا، یقینا دا خوړل د مال د یتیم چې دی نو دا ګناه ده لویه. صرف ګناه هم نه ده، په ګناهونو کې دا لویه ګناه ده. الله دې موږ د لویو او د وړو ټولو ګناهونو نه وساتي. خو د یتیم مال خوړل په ګناهونو کبیرو کې دي. نبی علیہ السلام وی اجتنبوا سبع الموبقات، دو هغه ګناهونو نه ځان وساتئ چې هغه هلاکونکي دي، چې هغه انسانو کې نو آخرت کې هلاک شي. نیو په هغه کې دا دی چې اکل مال الیتیم، د یتیم د مال خوړل دي. چې د یتیم مال یو سړی خوري نو دا هغه ګناه ده چې دا سبب د هلاکت د انسان جوړېږي. او ګوره دې کې غټه ګناه ده. په دې صورت کې لغونې لسم آیت کې وګورئ چې څومره ظلم دی دا، څومره ګناه ده. یو پاڼه واړوئ صرف ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ان الذين يقينا اغكسان ياكلون اموال اليتامى ظلما، چې خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم او زیاتی سره. انما یاکلون فی بطونهم نارا، یقینا اچي په خپلو خېټو کې اور لرا. ګوره چې یتیم مال خوري نو دا سیده لکه چې ته نه وایې چې ګنې ما ډوډۍ وخوړه او غوښه مې وخوړه، دا تا په خېټه کې ځان له اور واچو. یعنې ستا په دغې خېټه کې چې په کومه خېټه کې تا د یتیم خوراک واچو، د هغه مال واچو، جهنم کې به په دې کې دننه اور بلیږي. هغه بار اور خو به خودي
بلکې دنه به پکې سپیشل نور ور بلیږي ځکه چې دې کې دنه د یتیم مال ور دنه شوی نو د خلکو لا ظاهر د پلیتی او ګناهګار استاو سره باطن هم ګناهګار دی د خلکو په چې بظاهر بدن ور بلیږي نو د یتیم د مال خورون کې به سره په بدن کې دنم لمبي وسيصلون سعيرا او زرد چې دنه بشي د سعيرا اور ګرم تا د جهنم ګرم اور ته باور دن شي نو ګور د یتیم مال خورون کې دا به اور تزي او د یتیم مال خورون کې چې د نو داخله کې اور اچي دا ډېر آیاتونه دي د قران عظیم چې د یتیم مال به نخوري د یتیم د مال نه بزان ساتي الله اوس خورور خلق د الله نه نه یریږي خلق د مخلوق نه یریږي چې د چا لغونتي زور دی طاقت دی نو داغه په پولم څوک نشي تللی او چې کم غریب دی نو داغه ارس خلق ځان له حلال غني بس مړه پیسې کوي چې څوک تاسو کولو والا دی نو هغه لمون کور له پیسې رسو چې دا ستا حق دی ما سره دا واخله ز خپل غاړه صفحه کوم او چې دا واخله ما در راوړي او چې دا چا موږ سره حق دی او هغه به وسه دی کاغه زمونږ خويندې دي کاغه لونه دي کاغه یتیمانان دي هغه لبیا موږ دا غي حق نه ورکو نو پر دې سړي خپل حق ورکو چې هغه رانه په زور اغستې شي او چې څوک رانه نشي اغستې هغه ته موږ وځه لاس د اخلاص چې څه کولای شي نو هغه وکړه په دې ځان پوي کوي یتیم ذکر کدا د یتیم خصوصیت نشته هر هغه کمزور انسان چې د هغه وس نه کیږي پتا او ته چې ستا تاسو په زمانہ سوق کوي نو په دې یقینو کې چې داغه تاسو کولو والا داسې ذات دی چې هغه د چانه تاسو کې نظام کې نشي خلاصولای داغه د تاسو کولو والا ذات هغه الله رب العزت دی نو داغه انسان نه ډیر ځان ساته اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب بينها وبين الله حجاب د مظلوم د خیرونو ځان ډیر ساته ځکه چې د مظلوم او د الله پاک په مابین کې پرده نه د تدانوي چې تا آرام خوړلې دي نو دعا دې نه قبلو د تدانوي چې ګنې تا دا کار نه دی کړی نو دعا دې نه قبلو بس د مظلوم سره چې ظلم شوی دی نو چې داغه اوښ کې بهيږي او د الله ته جاړي نو الله خو ډېر غیرتی دی په ایمان یې وایي چې تاله یو سړی په داسې حالت کې راشي چې داغه د سترګو نه اوښ کې بهيږي او هغه پریشان نه او تا ته د خپل پریشانی اظهار کوي نو ستا پړه کې ستېری ته څومره پریشان کېږي ته چې زما وسوي چې مال دې بل سړی سرمن یې استلې خو کې دې شي کته غونه کې نو د مجبورۍ نه به ونه کې ان الله خو ډېر غیرتی دی چې یو بنده الله تخپل شکایت وکي او الله ته وایي چې یا الله ستا بنده چې تا ول را طاقت ورکړي او الله زده او ته به وسکړې ما الله هغه ما سره ظلم کین او الله زما بدله دې تو اخلا الله وی بنده واست پیغام شکار زما دی د دې سزا الله په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي نو د یتیمانانو او د غریبانانو د کندو د عاجزانو د مالونو نظام ساتي دا مو وایي چې د دې د تپوس کولو والا څوک دی او دا قانون دی ته تجربه وکړه کم انسان چې د هغه کار د بل حق وحل نو به ټول عمر خوار زاري ځکه د بل په کور په خوانو خلکو به ویل چې د بل شل کور اوران کې نو خپل یو کور په نشي جوړولای نو کته د بل حق وخوري نو ته به بیا خواري او چې دا تا ول حق خړلې دی ګور هغه به الله تعالی اوچت کی یو ورځ یو می سړیو د بل کلیو د زمون کلی نو ملاقات تراغله نو ماته د خپل رور کیسه کوله چې زما رور او ما دومره وخت کارونه وکړل مزدورانه وکړلې وخت می تیر کا او اگر اولګي د وغار سه زمانه هوا چې بیلیدو نو بس هغه دلته چې باغیم غبن وکاو ما ول پیسې بار نه را لګري واغه ما بس اخر کې د تشکر پاتې شو نو بیا یې ماته یو خبر وکړه ما ته وی چې دا زمنګ د کاروباریانو خلکو یو تجربه ده چې کوم سړی کاروبار کوي نو د برس په مخ کې
او چې کوم سړی کاروبار نه کوي تا نه حق راواله او زمانه واله د بل نه واله دې ترقی نشي کولی بس دې چې هغه تکینی هغه خوري بیا نه علي نو یا غشانه وشو زما غرور وسم خوار دی او ما باندې د الله ډیر فضل دی هغه لګي پیسې می وچلاول او پاغي به کاروبار روان کو وسم الحمدلله دا غیر سره ډیری او باغ وخت کې هغه سره ډیری او ما سره هیڅ نو نو چې کوم سړی په دې شکو عادت شي په دوکو عادت شي په غلاګانو عادت شي په ظلمونو عادت شي نو دې بیا کار کسب نه کوي دې به ټول عمر د قشان افوار وزاري او چې کوم سړی ځان له حلال کاروبار شروع کی نو جنن 10 روپۍ دي چې دا وخت بیا راځي دا کال دا ورځ بیا راځي نو بیا بلس لس په چند سیوا شي لکه 10 لاک به جوړی شي په مخ کې وځي نو د یتیم سره د کونډه سره د غریب سره ظلم او زیاته مکوا دا نه پاتې کیږي د دنیا کې هم سزا ملاويږي او آخرت کې هم دویم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کيريږي تاسو چې انصاف ونکئ په نکاح د یتیمانو جنکو کې فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ پس نکاح کې داغي جنکو سره چې حلال او جایزي تاسو لپاره د زنانو نه دوا او درې او سلور ګورو ان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما دا دویم حکم انصاف فی نکاح الیتاما په دې آیت کې یو څو معناګانې کومه توجه کوئ د عربو قانون داو چې داغي به وجنۍ کونډه شو اما یتیم شو لار به مړ شو نو داغي چې به کم رشتہ دارانو خپلوانو هغه به دا جنۍ په نکاح واغستا د دې لپاره چې داغي به په میراث کې حصہ وکنه د پلار مال کې نو دی ویل کدا بل زله واده شي نو ټول مال په بل خلاص شي زکه چې پلار عمر دی اوس خود مال اختیارمند دادا نو د پټي د وجنا د ځمکه د وجنا د کور د وجنا د مال او دولت د وجنا به هغه سره واده وکړ نو بیا به اغار ستیوال هغه مال او دولت او ځمکه او د یتیم سره به ظلم او زیاته کو ولی چې د چا د تپوس کول څوک نه نو بیا خدای خپل خوښین پلار به مړو چې داغه تپوسې کړي وي ورونه به واړو نو هغه کونډه او هغه یتیم جنۍ چې به لوی شو واده به کړه نو بیا به هغه سره ظلمونه کول نو بیا به پر خدام نو دا خو زما خزه ده او هغه مال او دولت به امته وو نو الله رب العزت دا آیت راولېږي که تاسو یریږي چې د یتیمانو جنکو سره به انصاف نه کوي بیا نو په نکاح ماخله نور خو سره نکاح وکړه اصل سره دا چې یتیمانه دا هغه سره نکاح وکړه یو معنا دا ده دویمه معنا دا ده چې دومره وس هم د چانه کیږي یو جنې یتیمه شو نو خلکو بچدنو ویلې موږ سره انصاف کوو خو کله انصاف کیږي چې دا غي خپل کار دی او ستا خپل کار دی نو په کور کې خامخا اختلافات راځي نو دی خلکو به بیا دا غي سره انصاف پورا نشو کولای نو الله وایي چې یو جنۍ یتیمه ده او ته یریږي چې پورا انصاف هغه سره نشي کولای بغیر نکاح نو په نکاح واخل نو ستا بي بوم شي او بیا به سره انصاف مو کوي ځکه چې خځه سره بیا څوک زیات تر ظلم نه کوي نو کبله طریقه باندې د یتیمانو سره ته انصاف او عدل نشي کولای نو په نکاح واخل دا دویم مطلب دی دریم مطلب د دې دا دی چې عرب هغه بداسه کول چې د یتیمانو نه بغیر اصلي خزه چې به پنیکا واغستی نو هغه سره به ظلمونه کول او نه بیریدل او کله یتیمی سره به نکاح وکړه نو هغه به د ظلم نه یریدل وی الله برانه ناراضه شي نو الله پاک وایي ک ظلم د یتیمی سره حرام دی نو ظلم د اصلي خزه سره حرام دی نو څنګه چې تاسو د ظلم د یتیمانو نه یریږئ
نو د اصل خلقو د ظلم نوم ځان بچ کړي. زنانا دا د خاون یو قسم وینځه ده، غلامه ده، تابعدار ده، نوکر ده. نو د ټولو نه زیات احسان به خاون د خپل بیبي سره کوي. نبی علیہ السلام وای چې خيارکم خيارکم لاهله، او کله وای خیرکم خیرکم لاهله. خسړې دې ته نه وای چې هغه بس جمعات کې خسړې د شپه ورځ په منځونو او تهجدونو ولاړ دی. خسړې دې ته نه وای چې هغه خلکو سره د غم خاده کې ډېر تکړه دی. دا خسړې دې بشکه خو دې ټولو نه لوی خسړې هغه دی چې داغه بیبي وای چې زما خاوند ډېر خسړې دی. زکه زیات نږدې وخت خود هغه چا سره تیریږي چې د کوم سره 24 غنټې ژوندۍ. چې زنانه وای چې زما خاوند خده نو دا خسړې دی، او چې زنانه وای زما خاوند نه دی خو نو دا نه دی خو. خیرکم خیرکم لاهله، تاسو کې بهتر سړی هغه دی چې کم سړی د خپلې بیبي د پاره خي. دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې د زنانو په باره کې ویلو چې فتقوا الله فی النساء، د الله پاک نه ویریږي د زنانو په باره کې. دا ستا بیبي ده، ته ګوره ګرځې خوراکونه کې، اسکاکونه کې، دای د خرچي سوچ نه کې. ته ګرځې او ځان له چدنو چې کم ځای خو خیال تزي او هغه د کور کې بندیوانه کړي د غیر سره فکر نه کتار سوي نو خیر دی، هغه به اسم نه وای. دا څنګه ده چې څنګه ستا په بیبي باندې حق دی، نو ستا د بیبي په تا باندې حقونه دي، داغي حقونه باغې لور کې. نو الا به معاشره خطري کستا خزستا یو جایز خبره نه مني نو ته څنګه خپکیږي. نو دا غشانه کته داغي یو جایز خبره نه مني ناغي بڑا نه خپکیږي. د زنانه سوق دي چې واده شو نو خلک وایي وسه خرچو نه پکا په خاوند ده، مور او پلار ته اخلاصي بچي واړی نو داغي چې کومه مطالبه خود خاوند نه کوي چې جایز مطالبه نو خاوند به ولاغه مني. انصاف بکې، عادل بکې، دوه خزري دواړو سره په یو نظریه چلےږي، یو شان عادل او انصاف کې. او دارنګ چې هغه ستا دومره خدمت کوي چې بچی د حفاظت کوي، د کور حفاظت کوي، جوړه جامه د لینځي، ډوړې د لپخې، ارسه د برابرۍ، تراشه لکه د خان کوړه، نو تب هم داغي خیال ساتيږي. انصاف کو شو نو کله بم لانجه جوړه نه. اول زمنګ د کور نظام خرابي، د خزه خاون نظام خرابي، نو بیا وسره د بچوم د غال شي څه د پلار په طرف او څه د مور په طرف، نو بیا ور سره د بار معاشرې نم کار خراب شي. وَإِنْ خِفْتُمْ كَچرت یریږي تاسو الله تقسطوا فی الیتاما، دا چې انصاف نه کوي په نکاح د یتیمانو جنکو کې. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فس نکاح او کې داغي زنانو سره چې جایز تاسو د پاره د زنانو نام. مسنا دوا دوا و ثلاثا او درې درې و رباع او سلور سلور. په شریعت کې تر سلور پورې بیبيانو سره نکاح جایز ده په یو ټیم. د سلور نه سوا په یو ټیم باندې په نکاح کې نشي جمع کول. یو ټیم معنی دا چې دا سلور وړه ژوندۍ نو پنځه نشي کولای. د سلور کې یو مړشي یا ته طلاق کې نو بیا بلو بل مړشي داغه په ځای بلو که جایز ده. خو سلور نمبر باندې شیعاګان وای مسنا دوا دوا تکرار دي نو وای دوا دوا سلور شوي و ثلاثه کې داو چې نو دا د جمع د پاره شو عتب د پاره دی نو درې 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 شپږ شوي نو سلور او شپږ لس شوي و رباع او سلور سلور نو اته شوي وای اتل سپورې خزه جایز دي. دا د شیعو مذهب دی، خدا بالکل د قران د ظاهر خلاف دی. دا اصل کې واو د جمع نه دی بلکې دا واو د بدل د پاره دی. دوو کوي او دو دوی د وجه د زیادت د خلکو نه کنه، لکه ته یو سړی ته وی چې لکه دا پیسې واخلو په د خلکو دو دو تقسیم کا، نو دې ودا مطلب نه چې سلور سلور لورکا، د دې دا مطلب دی چې هر یو تن له دو ورکا.
نو مسنا معنا دوا نو هر یو تن د دوه خزیو کی درې نو هر یو تن د درې خزیو کی سلور نو هر یو تن د سلور خزیو کی داس او دا مسنا و ثلاثه و رباع واو د جمع نه ده بلکې واو د بدل کدو نه کې دریو کا درې نه سلورو کا داس مسنا و ثلاثه و رباع دوا او درې او سلور پورې اجازت شریعت ورکړې ده او بده کې دانشتګی نه چې تبه د مخکنی خزینه تپوس کې چې ستا خوخه ده کنه دا سه خزه دنیا کې نشته چې هغه یاو بالکل زما خوخه ده کداغي اجازه دیو کنه نو الله اجازه درکړي دوا درې سلور کولې شي خو شرط بدای چې انصاف وکړي دانه چې نوې راشي او هغه زړه بیا ریټایر شي داغیز حق نه دا بنئ یوی له جوړه راوړي نو بلې له بم راوړي یوی سره سمره وخی نو بلې سره بم او مرخي یوی له څنګه خوراک راوړي نو بلې له بم هغه شان راوړي مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په بارک راضی دا غد وخزوی نو چې هغه به کور ته اندوانه مراوړله او به خوړه نو تل به راواغستا او د اندوانه غ پوسټ کی به په تل کې وتل د دواړو بیبیانو بيزي ویزان لزان لولې غستې وي نو نیم پوسټ کی د اندوانه به یوی لور کول وای دا تخپلی بيزي تواچا نیم به بل لور کول وای دا تخپلی بيزي تواچا چې دې کوم فرق را نشي دا سه انصاف بکې چې یوی لس شهر راوړي بل لبم راوړي ځکه د دواړو یو شان خاوند دې تکا کدا خذ استا حق نه ادا کړي هغه سزا به ول الله ورکړي خطب زیاته نه کوي فإن خفتم کچرت یریږي تاسو الله تعالی چې تاسو به انصاف نه کوي اوس باز وخت کې خامخ انسان دی نو بیا سړی له انصافي کیږي کې یریږي انصاف نشي کول نو فواحدتن بیا یوي سره واده وکا نو بیا به کې دا مسلې نه لري او ما ملکت ایمانکم یا غچ مالکان استاسو خلاصنا وینو سره واده وکا ذالک ادنا دانز دی دا الله تعالی دا چې تاسو به ظلم او زیاته نه کوي ځکه یوي سره خو بیا دوی منی اکثر چې دوی نو بیا خپل کې امداغي یو بل سره بغض او حسدي نو خامخا چې و خاون ته لګنځ دین او هغه سره ډیره مینا کوي بل سره نه کوي یو د زړه مینا دا انسان په دینه د مکلف هغه په بچو کې د سړیو سره مینا ډیره بل سره لګي حقونه په ټول یو شان نه کوي اول ته وګورئ وآتوا اليتامى اموالهم ورکویت مانانتا اموالهم مالنا داغی ولا تتبدلوا الخبيث وما بدلوا بیکارا بالطيب په پاک سرا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او مخری مالنا داغی تخپل مالونو سرا انه كان حوبا كبيرا یقینا دا گناہ دلویا وَإِنْ خِفْتُمْ كَ يَرِيگِ تاسو اللہ تقسطو فی الیتاما دا چی انصاف بونکی پا نکاح دی یتیمانانو جنکو کی فَانْكِحُوا پس نکاحو کی ما طواب لکم من النسائی دا غینا چی جائزی تاسو دا پارا دا زنانونا مسنا و ثلاث و رباع دوا او درید ریو سلور فَإِنْ خِفْتُمْ پس کچر یریگِ تاسو اللہ تعدلو چی تاسو انصاف نکین فواحدتن پس نکاو کې دی یوی سرا او ما ملکت ایمانکم یاغی سرا چې مالکان دي تاسو خلاصونه ذالک ادنا د نزدې دا الله تعالی دا چې تاسو به ظلم نه کوئ زیاته به نه کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا
أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. یا الله زمون ګناهونو تقصیرات معاف کړه. الله زمون په حال رحم وکړه. الله زمون دا درس مو ټول قبول کړه. الله د دنیا او د آخرت خیر مو تراک. الله دا قسم شر او فساد مو وساته. الله چې دا څومره ورګر نازلې ټول لا چر ورکړه. څومره خلک یې لن په ذریعات کورونو کې اوري. الله غیله د دنیا او د آخرت خیر ورکړه. بیمارانو ټول ته الله صحت کامله عاجله ورکړه. قرضداران الله د قرضونو نه خلاص کړه. بے کسبه بے روزګار ته الله رزق حلال کسب حلال ورکړه. الله چې کوم مسلمانان وفات شوي دي د هغې ټولو مغفرت نصیب کړه. کوم چې ژوندي دي الله هغې ته په خپل دین صبر او استقامت نصیب کړه. الله زموږ ټولو آخري خاتمې ښایسته کړه او ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړه.